ابو بکر صدیق رضی الله عنه د حجرې مبارکې نه بهر ته تشریف راوړو او خلکو له تسلی دپاره ودرېدو، خلکو له ډاډګیرنه ورکوي صحابه کرامو له. نو یو خطبه یې وویله، د دغې خطبې زیاته حصه په صلات او سلام باندې مشتمله وه، نبی علیه السلام باندې درود او سلام باندې. نو ابو بکر رضی الله عنه خطبه کې دا وویل: اشهد ان لا اله الا الله وحده، گواهی ورکوم چې نشته دی لایق د بندګۍ هیڅوک سوا د ایک یو الله نه. صدق وعده، هغه خپل نبی سره چې کومه وعده کړې وه هغه یې رښتیا کړه. ونصر عبده، او د دې خپل برګزیده بنده مدد یې وفرمایلو، یعنې د نبی علیه السلام د کامل ترین بنده مدد یې وفرمایلو. وغلب الاحزاب وحده، او شکست یې ورکو د کافرو ټولو ډلو له په یوازې ځان، په یوازې الله پاک ټولو کافرانو لښکرو له شکست ورکو. جنگ احزاب کې دا شوي که نه 10,000 کفار د مختلفو قبیلو یو شوي په مدینه باندې حمله کړې وه، او صحابه کرام 3,000 وو، هغې کې هم 300 منافقان وو. نو ډېر کم ډله وه د مسلمانانو، خو الله پاک هغه ټولو قبیلو له دا ډېره زورداره حمله وه په مسلمانانو باندې، په اسلام باندې، په نبی علیه السلام په مدینه پاکه باندې. شکست الله په یوازې ځان ورکړو. فلله الحمد وحده، نو هم د دغه وحده لا شریک له الله حمد و ثنا ده. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، او زه ګواهي ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک کامل ترین بنده او د هغوی پیغمبر دی. وخاتم انبیائه، او د الله پاک په نبیانو کې آخرنی خاتم نبی دی. ختم نبوت دغه مو بیان مو ځکه تاسو ته معلومه ده چې هر نبی به وفات کېدو، نو هغې نه پس به بل راتلو. نبی علیه السلام چې وفات شو بل به نه راځي تر قیامته پورې. نو آخرنی نبی خاتم النبیین. واشهد ان الکتاب کما نزل، او گواهی ورکوم چې د الله کتاب قرآن شریف هماغه شان موجود دی چې څنګه نازل شوی او مبارک هم شوی. دا اوس چې مونږ او تاسو تلاوت کوو، وختیم درس وکړو، تاسو خپل تلاوت وکړو د قرآن شریف، دا مکه شانتې دی چې څنګه الله را لېږلی. او بل یو قدم مخکې لاړ شئ، د قیامت تر سبا پورې به مکه شانتي څنګه چې الله را لېږلی. د دې ذمواري د حفاظت الله پاک اخیستی ده. زور زیر یو نقطه یو ټاکې یو ټکی نه دی، یو غړندی یو جزم دام څوکړان درسته کولی نشي. صحیح د دې د څوکیدارۍ او د حفاظت ذمه چا اخیستې ده؟ الله. وان الدین کما شرع، او دا دین همغه شانتې دی چې څرنګه دا مشروع شوی و، یعنې چې څنګه دا دین شروع شوی دی مکه شانتې دی. وان الحدیث کما حدث، او حدیث همغه شانتې دي چې څنګه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د زبان مبارک نه وتلي حادث شوي دي او ښکاره شوي. وان القول کما قال، او خبر او مکه شانتې ده څنګه چې نبی علیه السلام فرمایلی ده. وان الله هو الحق المبین، او الله تعالی حق دی او حق ښکاره کوونکی دی. حق دی او حق ښکاره کوونکی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ډېره ښکلې خطبه ویلې ده. بیا په خپله خطبه کې وایي: اللهم فصل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك. یا الله خاص رحمتونه او پرزونې نازلې کړه په محمد چې ستا خاص بنده دی او ستا رسول دی او ستا نبی دی او ستا حبیب دی. و امینک، او ستا امین دی. و خیرتک، او ستا بهترین خلایقو کې دی، په ټول مخلوق کې دی چاڼ کړی دی، خوښ کړی دی. و صفوتک، او خلاصه د عالم. بافضل ما صلیت به على احد من خلقک،
تر اوسه پورې چې یا الله تا په خپل مخلوق کې په چا باندې کومې پرزونې رحمتونه نازل کړي د هغې نه بهتر زمونږ په دې خوږ پیغمبر نازل کړي زمونږ د طرف نه هم دغه درود اللهم بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه یا الله واجعل صلواتك ومعافاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين یا الله وګرځوه خپلې خاصې پرزونې او عافیت او رحمت او برکتونه په سردار د مرسلینو باندې د پیغمبرانو په سردار باندې وخاتم النبیین او د نبیانو په خاتم باندې و امام المتقین او د متقیانو په امام باندې محمد چې محمد نوم دی صلی الله علیه وسلم قائد الخیر د خیر په قائد باندې قائد الخیر د خیر په قائد باندې و امام الخیر او د خیر په امام باندې و رسول الرحمت او د رحمت په پیغمبر باندې اللهم قرب زلفة وعظم برهانه یا الله داغه قرب ځان سره نورم زیات کی او تا ته ډیر نږدې دی خو یا الله سوال درته کوو نورم زیات نږدې کی او یا الله د پیغمبر علیه السلام دلیل او برهان نور عظیم او لوی کی وکرم مقامه او یا الله دا غوی مقام نور مکرم کی عزتمن کی وابعثه مقاما محمودا او یا الله اغي په مقام محمود باندې ودروي مقام محمود مقام د شفاعت دی چې په هغې باندې یغبطه به الاولون والآخرون ټول اولین او آخرین به ورته پسخیږي نبی علیه السلام ته دغه مقام چې ودرېږي دا یو خاص مقام زمونږ پیغمبر علیه السلام له الله پاک جوړ کړی دی په دغه مقام باندې به نبی علیه السلام فایز شي ودرېږي به او څومره اولین آخرین مخلوقات دي که نه دا به ټول ورته پسخیږي غیبته به کوي رشک به کوي او بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خطبه کې وایي وانفعنا بمقامه المحمود یا الله مونږ ته هم فایده راکړي نفع راکړي د نبی علیه السلام په مقام محمود په دغه مقام باندې چې په کوم دی فایز کېږي مقام د شفاعت مطلب دا دی چې مونږ ته هم سفارش را نصیب کړي چې مونږ دپاره هم شفاعت لوی سیز د نبی علیه السلام شفاعت دی الله دې زمونږ نصیب کړي یوم القیامت د قیامت په ورځ واخلفه فینا فی الدنیا والآخرة یا الله د دنیا په دنیا او آخرت کې ته زمونږ دپاره د هغه په عوض کې رحمتونه نازل کړي مونږ نه خو لاړو نبی علیه السلام ابو بکر رضی الله عنه دا د هغه وخت خطبه ده بیان دی چې نبی علیه السلام دنیا نه تشریف وړی دی که نه او د نبی علیه السلام بدن مبارک په کټ لا پروت دی دې نه پس به د غسل د کفن د قبر کاڼي او د جنازې بندوبست کېږي هغه ټایم کې وایي یا الله مونږ نه خو نبی علیه السلام لاړو که نه یا الله خپل رحمت اوس مونږ سره دنیا او آخرت کې ملګری کا د هغې په ځای مونږ سره خپل رحمت ملګری کا او مخکې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خطبه کې څه وایي دا سبا بیا واورئ انشاءالله العزیز